बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अवल द नाज़रीन दा वीडियो मुख्तसर वक्त लپاره وګورئ بیا یو دوه خبرې کوم د تاسو پردګونه له ما سره پراته دي. دا څه وایي ظالمه ده چا پرتوګ در سره پروت ده بیا زه خو تاسو ته وایم چې د خلکو نه لرې ګرځئ تاسو یې ما نه منئ. قرآن پاک کې الله رب العزت فرمایي چې ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم، چې تاسو کم خلق چې د غیر خدایانو ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، تاسو هغه خلکو ته هم بدره دی موي چې کم د الله تعالی نه علاوه د غیر عبادت کوي. فيسب الله عدوا بغیر علم، هغه به الله رب العزت تکنزل کوي او علم به سره نه چې من کم هسته ته لګي. او حدیث پاک کې الله رب العزت فرمایي چې من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم، کم سړی چې په داسې حالت کې سحر کې چې داغه پزړه کې د بل مسلمان درد نه نو هغه مسلمان نه دی. اکثر زمونږ په دې پښتنو کې یو سورونه ماده اکثر دا خبره کوي چې تاسو د قاری شفیع الله صاحب چې ډېر محترم دی زمونږ د پاره چې د مخامخ شه د سره خبرو کچرته د چا لهجه داسي نو د مخامخ کېدل خو زماله لپاره ډېر مشکل دي. هغه وجه دا ده چې په چم گاوند کې می خلک پیژني او مين را سره کوي. نو رونو زما د خبرې مقصد او د نن د ویډیو مقصد هم دا دی چې د ګستاخیانی کېږي، سوچ او فکر زیاتېږي، فساد جوړيږي. وجه صدا کچرته یو سړی دا خبره کوي په دې وجه باندې فساد جوړي چې زه د صحابه کرامو دفاع کوم نو د صحابه کرامو دفاع منګم کوم. هغه وجه دا ده چې ته د صحابه کرامو تذکره د امت توکا ته بل مسلک بل مذهب ته کنزل مکوا. زه تا ته اوس خیمه چې اول خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ده ته د هغه تعریف د کائنات تداسې وکا چې هغه د اهل بیت سره دومره مینه چې په بخاری شریف کې حدیث ته چې حضرت ابوبکر صدیق عقیده داوا اور خو محمدن فی اهل بیته، کچرته د اهل بیت سره مینه کول غواړي ک پیغمبر پاک نږدې کول غواړي پیغمبر پاک رضا غواړي نو داغه د اهل بیت سره مینه کوي. ته په دې انداز کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کردار پیش کا. دغه شان حضرت عمر خلیفہ ثانی دغه کردار په دې انداز پیش کا چې ورځ حضرت امام حسین علیه السلام حضرت عمر سے ملاقات لراغه نو د چا د وجه سو کو سره ناسو حضرت امام حسین سره ملاقات ونه شو. کله چې عبد الله بن عمر ته وی چې حسین راغلو نو حضرت عمر خلیفہ وقت بادشاہ دی په دغه کې هم لاړ شي حضرت حسین ته کور ته پسې لاړ شي حسین ته نن زما کور ته راغلی وي. هغه عمر او زه راغلی وم خو تا سره مېلمانه و داسې خلکو چې زه دنده راندلم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي انت احق بالامر، ته د حضرت عبدالله نه زیات حقدار چې بغیر اجازت زما کور ته راشي او بیا خپل پټکې کوس کی او پزمکه کې دی او ته تحیات په شکل کې ناسي. حسین کچرته زما په سر باندې د عظمت چکم تاج پروت ته دستا پلار نکه د خاطر دی ته داسې پیش کا. دریم خلیفہ د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې د هغه انداز داو هغه انداز ګلدسته اهل بیت کې درغ جمیل سب لیکلی دي چې حضرت عثمان عقیده داو چې کله هم د پیغمبر پاک د کور والو نه د خاندان نه د اهل بیت نه د علی سیب یا بل یو د چې کله بلار باندې تیرې دو نو د سوارې نه بکوشو چا به دوی چې عثمان ولې وي د سوارې نه زکه کوزیږم چې زما دا څنګه کېدای شي چې د پیغمبر پاک د کور والا څوک روان وي زه په سوارې یم. دا د هغوی بې قدري ده. نو موږ له پکار ده چې موږ د صحابه کرامو او د اهل بیت علیهم السلام چې په منځ کې کم نسبت پاتې شوی دی په ښه انداز کې پیش کو. که ته چېرته د چا مسلک ته کنزل کوي ته د چا مذهب ته کنزل کوي نو هغه به خامخا تا ته کوي هغه به خامخا تا له جواب خو راکوي. نو دغه د باره زه تاسو ټولو نه سوال کوم چې زما خپل نظریه او خپل سوچ څه دی. په دې وخت کې سوشل میډیا دا هر قسم په منبر باندې ناس خلق دی چې کم یو خو علماء حق دي چې باغی قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي چې انما یخشى الله من عباده العلماء، چې د الله تعالی نه یریدونکي خلق د ټولو نه مخکې علماء کرام دي. د هغوی عزت د هغوی تکریم د هغوی سره مینه ده په هر مسلمان فرض ده. عالم نوم الله رب العزت په ځان پورې ایښی دی دا یو دومره لوی مرتبه ده. لیکن د هغې نه مخالف یو نور داسې د مولا په شکل کې دي چې هغوی کار دی چې په ملک کې فساد جوړ شي. د هغوی کار دا دی چې دوه رونه په آپس کې وجنګېږي. د هغوی کار دا دی چې به په آپس کې پښتانه مړه شي. زه د خپل د دغه علاقو حالات تاسو ته وایم چې تاسو ګورئ د څو زمانې نه د شیعه سني په نوم باندې فسادات دي. درد خو به هغه ځای کې چې په کوم ځای کې ووري تکلیف هغه ځای کې کوم ځای کې چې غمي
ما ته خو په یو ګډ کې ناس یو، ما ته خو یا په دوبۍ کې ناس یم یا زه په بل ملک کې ناس یم، ته خو په پاکستان کې نه یې. تپوس د هغه مور نه وکړه چې ځوان بچی له شهید راوړي، تپوس د هغه خور نه وکړه چې په ګولو باندې غلبل غلبل رورې کور ته راوړي، تپوس د هغه ښځې نه وکړه چې د چا د سر نه د خاوند هغه سوری لري شي، تپوس د هغې خلکو نه وکړئ. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې بی منګه زما خپل سوچ او فکر دا دی چې بی د صحابه کرامو یا د ازواج مطهراتو یا د اهل بیت علیهم السلام منا احترام دا په هر کلمګو باندې فرض دی، خو البته کته د چا یو مسلک داسې ټارګټ کی، یو مسلک داسې ټارګټ کی چې هغې د وجې تا ته پته ده چې بی دینه به ریاکشن جوړیږي، تا ته به جواب درکوي. نو دغې دپاره زه خپله ګرځمه، زما د مخې ما تاسو ته په کوم انداز خبره کوله چې زه هم سوشل میډیا استعمالوم، خو که تاسو ګورئ چې کم سړی ما یو ځل کم ملا مې ولیدو چې بی د سوچ او فکر دا ده چې فساد جوړ شي، د هغه یو کلیپ زه نه اورم، هغې وجه دا ده چې ولې خپل ذهن تباه کم، ولې خپل ذهن کې ګن واچوم، ولې خپل ذهن تکفیریت جوړ کم، خراب جوړ کم. نو زما بیا هم د تاسو ته دا درخواست دی چې بی په ځان باندې رحم وکړو، په دې امت باندې رحم وکړو، او بیا کم علماء حق دي د هغوی سره مینه دا خو احادیث مبارکه کې دي، د هغوی احترام واجب دی، د هغوی سره مینه د هغوی احترام واجب دی. او بیا علما دا خو هغه هستیانې دي چې د هغوی د وجه الله تعالی د کائنات ته نظام چلی، خو هغه علماء حق دي، علماء سو نه دي. او بیا په دې آخر کې راته د فیض علي فیض صاحب یو شعر یاد شو، او هغه شعر به درته مې خو د شعر نه مخکې یو بل درخواست کوم چې کومې مناظرې نن سبا په سوشل میډیا باندې کېږي، یو خو مباحثه سړی یو بل سره وکړي، اوس ته ماته ووایي چې بی دا خبره ټیک ده، که چېرته ماته دې کتاب کې ثابت کو، خو بیا خو زه انسان یم، حیوان خو نه یم چې زه به بیا هم نه منم. یو خبره ماته زما د اهل سنتو په کتابونو کې وښیه، زه به خامخا منم، زه پوره نه یم، زه کامل نه یم، زه کمزور یم. که چېرته دا خبره ما غلطه کړې وه په قربان زه به یې منم، که چېرته نه زما خبره چې کوم زما دلیل ښه نو بیا به پکار ده چې ته یې ومنې. موږ د مناظرې نه جنګ شروع کړی دی، موږ په مناظره کې صرف زړونه ماتو، یو د صحابه کرامو ګستاخي کوي، بل د اهل بیت علیهم السلام په شان کې کمی کوي، دینه فساد جوړیږي، دینه زړونه خراب شي. نو خدای لپاره دا مناظرې دې بند شي، دا مباحثې دې بند شي. او تاسو ګورئ هم دا کم چې دغه قاري صاحب دی که څوک دی د چې کوم ځای کې مناظرې کوي، یقین وکړم مخالفت کې د په ریاکشن کې د صحابه کرامو ګستاخي کېږي، د هغوی په شان کې کمی کېږي. که څه پکار خدا ده چې په دې وخت کې په ملحد کېدو باندې خبرې وشي، زما پښتانه ځوانان الحاد طرف ته روان دي، د خدای نه انکار کوي. موږ له پکار ته چې په دې موضوع باندې خبرې وکړو، د خدای د ذات په باره کې، د الله تعالی د کبریایي باره کې، د الله تعالی د بلندۍ په باره کې خبرې وکړو. لاړ شه زموږ فاټا ته لاړ شه، زموږ دغه د پښتنو علاقو ته لاړ شه چې خلک اسلام نه وځي، ملحدان شو، الحاد ته روان دي، د خدای د ذات نه انکار شروع کړی دی، په هغې باندې کار پکار دی په دې وخت کې. نورونو نو موږ له پکار ده چې یو بل د مسلکونو د مقدساتو احترام وکړو، یو بل د مسلک د مقدساتو توهین نه کوو، په دې سره زړونه ماتېږي، فسادونه جوړېږي. بیا په آخر کې دغه یو څو شعرونه د علماء سو دپاره فیض علي فیض صاحب هغه وایي چې ملا جان د عقیدې نه خبر نه دی، ملا جان د عقیدې نه خبر نه دی، د علي د مرتبې نه خبر نه دی. وایي په عظمت د اهل بیتو داسې ګونګ شي ته به وایي چې دی د دې نه خبر نه دی. بیا وایي په مانځه کې هسې ښکته پورته کېږي، خو د وجه د سجدې نه خبر نه دی. په جومات کې د قبلې په لور ولاړ وي، حقیقت کې د قبلې نه خبر نه دی. بیا یو شعر دی چې ټول وجود یې د نفرت تو زهر ډک دی، ټول وجود یې د نفرت ته زهر ډک دی، هیڅ د مینې د مزې نه خبر نه دی. وی معیشت یې د فتوو په زور چلیږي، مولا صاحب معیشت یې د فتوو په زور چلیږي، د معاش ته کجالې نه خبر نه دی. الله تعالی دې موږ تاسو له اتحاد، اتفاق، د مینې او د دغه خورولو توفیق راکړي. الله دې زموږ نه نفرتونه وباسي. الله تعالی دې زموږ ملک په پاکستان باندې رحم وکړي. الله تعالی دې زموږ کم خلک چې په منبر ناست دی که یو سړی ښه خبره کوي، الله تعالی دې له توفیق کړي، نور توفیقات ورکړي. که چېرته بده کوي، الله دې هغه منبر نه خلاص کړي. والسلام ورحمة الله، جزاکم الله خیرا.